شوال المکرم یو خاص عمل. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې رمضان نه بعد په شوال المکرم په دې میاشت کې شپږ روزې ونیسي، الله رب کریم به دته د یو کال روزې نیسلو ثواب ورته کړي. او بل یو حدیث شریف کې راځي نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې په شوال میاشت کې شپږ روزې ونیسي، فرمایي که صیام الدهر دا داسې ده لکه دغه انسان چې ټول عمر روزې ونیسلې. نو ما عزتمندو مه هېروئ، سستي او غفلت مه کوئ. په دې میاشتې کې روزې خامخا ونیسئ. یاد وساتئ لګاتار بیا نه نیسئ. لګاتار زموږ امام صاحب په مذهب کې مکروه هم دي، وقفه پکې کوئ. خامخا دا روزې ونیسئ، غفلت مه کوئ. خصوصي عمل د دې میاشتې غټ فضیلت دی، نو دا په خپله باندې هم وکئ، نورو ته هم وښایئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ او نورو ته هم دا فضیلت چې ور ورسیږي. شکریه.